د پخوانی گورنر او وفاقي وزیر حیات محمد خان شیرپاو 42 تلین نن ډیر په عقیدت او احترام سره مانځلی شي. حیات محمد خان شیرپاو په پښتنه سیمه د ولسي سیاست مدار په حیث پیژنګلو لري او همدا وجه ده چې نن هم دغه لوی سیاست مدار د عام ولس په زړونو کې ژوندی دی. کال 1915 کې د پېښور پوهنتون په هیسټري ډپارټمنټ کې په ځانمرګي برید کې شهید شوی حیات محمد خان شیرپاو شهید د پښتنې خاورې هغه سیاستمدار و چې په عملي شکل کې دا ثابته کړې ده چې سیاست د ولسي خدمت نوم دی. د وفاقي وزیر نه واخله تر د گورنر په عهده د پاتې کېدو باوجود دغه عوامي سیاستمدار د خپل ولس نه ځان لرې کړی نه دی. د قومي وطن پارټۍ مرکزي چیرمن او د شهید حیات محمد خان شیرپاو کشر ورور آفتاب احمد خان شیرپاو وایي چې د حیات خان شهادت د هغه ذاتي ژوند هم بدل کړو. حیات خان تل د پښتون وطن او پښتنو ترقي غوښتې ده. دا ورځ دغه کلیزه زموږ ټول لپاره یو اهم ورځ ده او زموږ لپاره د تجدید عهد یو ورځ ده چې مونږ هغه خپل یو مشلره وګڼو، د هغه سوچ خپل سوچ وګڼو، د هغه جدوجہد خپل جدوجہد وګڼو او د دې قوم او د دې خاورې خدمت وکړو. د قومي وطن پارټۍ صوبایي چیرمن سکندر حیات خان شیرپاو وایي چې د حیات خان په شان د سیاستمدارو نن هم دې خاورې ته ضرورت دی. هغه په هر محاذ د پښتنو د پسماندګۍ د ختمولو لپاره کار کړی دی. د هغوی د سوچ او فکر په لاره باندې روان خلک چې دی هغه زیاتتر هغه خلک دي چې هغوی په بدن یې نه لیدلې، هغوی هغه شانتې ورسره میرو شوي نه وو، خو د هغوی هغه سوچ او د هغوی هغه میشن یې همغه شانتې جاري ساتلی دی. د حیات محمد خان شیرپاو ذاتي ملازم وایي چې حیات خان هغه پخپله لیدلی چې په گورنر هاوس کې به عامو خلکو سره تر نیمو شپو ناست و. هغه په دې خبره تل خفه شوی که چا ورته د ولس نه د لرې پاتې کېدو تلقین کړی. د توربېلې د ډیم نه یو وپت راغی په ټرکونو کې، د هغه وخت کې وزیرو د بجلۍ او د خشاک او تیلو وزیرو. د شپې 12 بجې دي، د داسې یو سکرټري ناست دی، هغه ورته وایي سکرټري چې دا 12 بجې دي موزه بار ته ونوځي، څوک به دې ولین، دی ورته وایي چې زه دې خلکو دې ځای ته رارسول یم. پښتنې خاورې اسې په هر شکل کې خلک پیدا کړي دي، خو حیات محمد خان شیرپاو د دې خاورې هغه بچی و چې د مرکز نه په مختلف شکلونو کې فایدې راوړي او تر پښتنو یې رارسولي دي. شهید حیات محمد خان شیرپاو د پښتنې خاورې هغه یوازینی سیاستمدار دی چې په خپل عمل او کردار سره نه صرف ولس او سیاست یو بل ته نږدې کړه بلکې په ولسي خدمت کې ځان ورکوونکی لومبی شهید هم دی. د کیمرامین فیضان علي سره عامر عالم، مشرق ټي وي، چارسده.